بیا موږ وایو چې ډیټا ارګنایزیشن یا ډیټا انالیسیس ډیټا ارګنایزیشن and data analysis. اول خو ټول اول بسر خو موږ ډیټا پیژنو چې ډیټا څه ته وایي. ډیټا اصل کې وایي recorded observation and information is called data. recorded observation and information is called data. मतलब منګه انفارمیشن معلومات یا ریکارډډ observation یا انفارمیشن ته موږ څه وایو ډیټا وایو. او ډیټا ارګنایزیشن څه مطلب دی؟ ډیټا ارګنایزیشن دا مطلب دی چې مطلب کوم موږ وایو چې دا ملیریا بیماری چې دا ملیریا یا ډیټا انالیسیس موږ دې ته وایو چې د ډیټا ارګنایزیشن د ډیټا انالیسیس د یو بل سره دا تعلق دی چې کوم مطلب موږ دا وایو چې ملیریا بیماری ده. په دې ملیریا بیماری کې لس کسان دي، لس هیومن دي، لس کسان دي. نو موږ دې څه وایو؟ ګیون ډیټا موږ دې څه وایو؟ ګیون ډیټا موږ څه وایو؟ ګیون ډیټا موږ دا وایو چې لس کسان دي، 10 هیومن دي. په دې 10 هیومن کې څو کسان ته بیمار دغه لګي ملیریا لګي پکې موږ به وایو چې 7 هیومنز ته. که مطلب لس کسان دي په لسو کسانو کې 9 کسانو ته څه لګي بیماری لګي دا ملیریا او دا 3 چې دا روغ پاتې کیږي. نو موږ وایو چې لکه په دې لسو کسانو کې 9 کسانو ته دا بیماری لګي، خو په 70 کسانو کې به 100 ته بیماری لګي. مطلب په لسو هیومنز کې په 10 کسانو کې 9 کسانو ته بیماری لګي، خو په 70 کسانو کې به 100 ته لګي. دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ ډیټا ارګنایزیشن یا ډیټا انالیسیس وایو. بل بیا د اخرنی ټاپک هم په دویم چپټر کې دا دی چې د میتھمیټکس د بایولوژي سره ریلیشن دی. نو هغه هم دا دی، اصل کې دا هم ریلیشن دی. نو موږ داسې وایو چې مطلب په 10 کسانو کې 9 کسانو ته چې ملیریا لګي، نو په 70 کې به 100 ته لګي. نو دا موږ داسې لیکو چې A ratio B is proportional to C ratio D. موږ دې ته چې دې ته موږ A او D ته چې A او D ته موږ وایو extreme او دې ته موږ وایو mean. دی A او D ته موږ څه وایو؟ extreme ورته وایو. او دی B او C ته موږ څه وایو؟ mean ورته وایو. نو اوس چې مطلب موږ دا دغه کوو دا کالکولیشن، نو په دې کې به موږ لا دا 3 کوانټیټیانې چې دي دا څه وایي؟ دا موږ ته راکلي په ګیون ډیټا کې راکلي، او دا یوه چې ده دا به صحیح دا به نامعلومه او دا موږ معلوموو. نو اوس څه کوه؟ موږ داسې ووایو چې A ratio B is proportional to C ratio D. دې ته موږ څه ووایو؟ دې ته موږ وایو extreme. د A او D ته موږ څه وایو؟ extreme. او د B C ته موږ څه وایو؟ mean وایو. څه شی وایو؟ mean وایو. نو اوس څه کوو چې په دې کې به موږ ته B C D کوانټیټیانې صحیح معلومي. او لکه اوس موږ ګیون ډیټا راویستې وه چې په 10 هیومن کې لګي 100 کسانو ته، نو په 70 کې به 100 کسانو ته لګي. نو اوس څه کوه؟ putting values in this equation number 1 what کېده؟ اوس څه کېده؟ what کېده؟ څه کوه؟ A ratio B. د B value دلته څه ده؟ د B value دا 10. څه ده؟ 10 is proportional to the C value څه ده؟ C value دا 7 ځکه چې په 100 کسانو ته لګي. او د D value څه ده؟ د D value دا ratio to 70. اوس what کېده؟ A ratio 10. د دې ratio څه مطلب دی؟ د دې ratio مطلب دی ضرب. او د دې proportional څه مطلب دی؟ د دې دی is equal to 7 ضرب 70.
څه شی 7 ضرب 70 اوس چې 70 له 70 کې ضرب ورکړي څه راځي 749 او یو صفر 490 راځي څه شی راځي 490 نه a ضرب 10 دا په خپل ځای ولګي او د دې مراشي چې شي 490 اوس غوږ کېده ام چې دا h دا موږ معلومونه دا موږ یوازې پرېږدو دا 10 دلته په ضرب کې هلته چې واوړي نو څه ته ولاړ شي ډیویژن ته ولاړ شي څه ته ولاړ شي ډیویژن ته نو 490 ډیوایډ بای څه شي 10 نو اوس دا 490 چې دی دا چې په 10 ډیوایډ کې دا د دې نه څو راځي 490 ډیوایډ بای 10 10 له چې موږ په څو کې ضرب ورکړو په 49 کې موږ 10 له 49 له موږ په 10 کې ضرب ورکړو څه راځي 490 راځي څه شی راځي 490 نو مطلب څه شو چې که مطلب په لسو مرغو کې وو مرغو ته دغه لګي څه شی د ملیریا بیماري نو په 70 کې به څو ته لګي 49 ته لګي څه شي ته لګي 49 کسانو ته بیماری لګي 49 ته سره لګي بیماری لګي سره وخت 49 راووت مانګه وی چې دا a ratio b proportional to c ratio c d نو د a چې دا موږ معلومو دا په خپل ځای راغی څه شی راغی په خپل ځای راغی د b ویلیو دلته سره د b ویلیو د 10 او دا 10 چې شی د 10 دا چې څونه کسان دي او بیا is proportional to the proportional مطلب د equality اوس دا 7 چې دا د څه ویلیو دا د c ویلیو دا ratio 70 اوس وخت کې دا چې 70 دا د d ویلیو نه a موږ معلومو دا په خپل ځای راغی د دې ratio مطلب د ضرب د دې proportional مطلب د equality 7 په خپل ځای راغی سره په خپل ځای راغی او ضرب د دې ratio په ځای موږ څه ولګو ضرب د دې مطلب ضرب دی او 7 په خپل ځای راغی a ضرب دا په خپل ځای راغی دا 70 او 70 0 جمع کې څو ته راځي 490 ته راځي اوس موږ دا a چې دا معلومو نو دا دلته یوازې پرېښوده غواړي دا 10 پتې اخوا غواړي دا دلته په څه کې دی په ضرب کې دی په څه کې دی په ضرب کې دی دا a دلته یوازې پاتې شو دا 490 هلته و خپل او دا 10 چې دلته ضرب کړو دا هلته لاړو په څه کې ولګېد په ډیویژن کې ولګېد اوس وخت کې دی نو a څه شی راغی 49 راغی څه شی راغی 49 راغی اوس بل ته وخت کېده په ډیټا انالیسیس یا په ډیټا ارګنایزیشن کې زموږ یو خبره دا پاتې شوه چې ساينټیسټ څه چل کوي ساينټیسټ دا ډیټا چې دا کلیکټ کوي کلیکټ in the palm of دا in the palm of څه شی graph charts diagrams دا ساينټیسټ چې دا ډیټا کلیکټ کوي ان د پام اف څه په ګرافز کې په چارټس کې او ډایګرامز کې بیا اخر نه دا وکړي چې د میتھمیټکس د بایولوژي سره ریلیشن نه بایولوژي سره موږ دا ریلیشن وي چې مطلب په بایولوژي کې د میتھمیټکس ډېر یو غټ اهم رول ادا کوي څه ادا کوي یو ډېر غټ اهم رول ادا کوي لکه فار ایگزامپل په دې کې موږ وایو چې مردم شماري څوک کوي موږ ویلو په لینکیج اف بایولوژي کې په بایو جیوګرافي کې په چی په بایو جیوګرافي کې نو وکه د سکه د وکه دا چې موږ د میتھمیټکس سره د بایولوژي څنګه ریلیشن دی نسی غوا مردم شماري چې کوي نو دا چې څوک کوي هغه به څوک بایو جیوګرافیست دي څوک بایو جیوګرافیست دي هغه بایولوژي کوي او دا مردم شماري چې کوي دا نمبرز او دا چې کوي دا څه شي دا میتھمیټکس یا د ټول نه غټ ریلیشن د سیستم دی د ریلیشن دا موږ وسوي چې ډیټا ارګنایزیشن یا ډیټا انالیسیس په ډیټا ارګنایزیشن یا په ډیټا انالیسیس باندې یو سوال څه بل کو لکه موږ وایو چې په لاسو مرغو کې شپږو مرغو ته څه لګي دا ملیریا بیماری لګي یا ملیریا خیر پرېږده دغه به ووایو کرونا وایرس کوویډ 19 به وایو څه شی به ووایو کوویډ 19 کرونا وایرس به ووایو چې موږ وایو چې په لسو کسانو کې شپږو کسانو ته کرونا وایرس لګي نو په 50 کې به څو ته ولګي په 50 کې به څو ته ولګي نو a ratio b is proportional to c ratio